أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. سورة رعد 14 نمبر آیات د 14 نمبر آیاتنا د 25 پوری د سورت بل باب شروع کیږي، دریم نمبر باب. لیکن بدی په اول سر کې چې کوم د 14 نمبر آیت دی نو بدیش 14 آیات کې چې کوم دنه سبقونه دي د هغه لنډه خلاصه ده د باب حاصل به ورسته وایي. په دې یو آیات کې دا کافي اوږد آیات دی او ډیرو مضامینو مجموعه او خلاصه ده. نو د دې په اول سر کې به دلیل الزامي ذکر شي په دې خبره باندې چې الرب الله تعالی دی او نور څوک نه دی. دویم نمبر په دې آیات کې بنا به د شرک وشي په تصرفاتو کې چې اختیارات هم د الله تعالی دي، څنګه چې رب الله تعالی دی داسې اختیار هم د الله دی. رب دې ته ویل کېږي چې هغه مخلوق پیدا کولی شي، هغه د ژوند تمام ضرورت ورته ورکولی شي او د ژوند مقاصد ورته ښودلی شي، د هغې نه وروسته په وجلو باندې قادر او هغې د خپلو اعمالو بدله ورکولو باندې قادر دې ته رابیلی کېږي. د رب صفات دی. نور سر کې به دغه ربوبیت په الله تعالی دپاره ثابت شي. دویم نمبر کې به نه بر تصرفات وشي د الله نه بغیر د مخلوق لپاره، او دا به ثابت شي تصرفات هم ټول د الله تعالی دي په دنیا کې. بیا به د هغې نه وروسته د موحد او مشرک منځ کې فرق ذکر شي چې مشرک او موحد یو شی نه دی، دې کې غټ فرق دی، او دا به مثال سره واضح شي. د هغې نه وروسته به د شرک او د توحید فرق وشي چې شرک څه شی دی، توحید څه شی دی، په واضحه مثالونو سره به وضاحت وشي. د دغې نه وروسته به دا ثابته شي چې د ټولو څیزونو خالق هم الله تعالی دی. دا 14 آیت خلاصه ده. الله تعالی وایي قل ورته وایه من رب السماوات والارض، څوک رب د اسمانونو د ځمکې دی، یعنی پیدا کوونکی یې څوک دی. نو دا خلق په دې باندې پوهېږي چې ځمکې د اسمانونو مالک الله دی. مشرکان ټول دا منله چې اسمانونو د ځمکې رب او مالک الله تعالی دی، بل څوک نه دی. لیکن د دې خبرې د منلو سره سم په دوی باندې توحید لازمېدو او توحید خو دوی قایل نه، د ضد د وجې نه به دوی خاموش پاتې شو. خبر ال به نه وایي چې ځمکې او اسمانونو مالک الله تعالی دی، الله پیدا کړي. اقرار به نه کوو، منلې لیکن اقرار یې نه کوو، ځکه چې اقرار یې کولې د شرک نقصان کېدو او توحید منل لازمېدل. نو د دغې ضد د وجې نه به دوی چپ پاتې شو، خبره به یې ونه کړه. او چونکې جواب خو یې بیخي ښکاره دی، نو الله تعالی نبي علیه السلام ته وایي قول الله، ورته ووایه چې الله تعالی د اسمانونو د ځمکې رب الله تعالی دی، بل څوک نه دی. نو دوی به بیا خاموش پاتې شي. چې خاموش پاتې شو نو بیا ورته ووایه قل ورته ووایه افتخذتم من دونه اولیاء، ای تاسو بنیسئ بغیر د الله نه اولیاء کارساز او مددگار. اولیاء جمع د ولید په معنا د مددگار او کارساز سره راځي، یعنی چې کله د ټولو څیزونو پیدا کوونکی او رب الله تعالی شو، نو دغه رب به تاسو پرېږدئ او د بل چا ته به مددګار وایي، د بل چا نه به مرسته غواړئ، ځمکې او اسمانونو د خالق او مالک نه نه غواړئ. نو دا ښکاره بېوقفتیا شو. الله تعالی وایي هغه چې لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، هغه مخلوقات چې خپل ځان دپاره د پیدې او د ضرر د پکولو هم مالکان نه دي، داسې مخلوق تاسو امداد غواړئ. او هغه ذات چې اسمانونو د ځمکې دومره لوی کائناتو مالک دی، هغه نه امداد نه غواړئ. نو دا ښکاره بېوقفتیا شوه. دا بیان د توحید دی په طریقه د زجر باندې، هم رټنه ده هم توحید دی. قل ورته وایه هل یستوي الاعمى والبصیر، آیا برابر دي ړانده خلک او لیدونکي خلک؟ ړندو نه مراد هغه خلک دي چې کوم د دین نه بېلارې شوي ګمراه شوي خلک دي. نو چې کوم خلک په دین نه پوهېږي، په دین عمل نه کوي، نو دا خلک په منزله د ړندو دي. ځکه کوم مقصد دپاره دی پیدا کړی دی، نو هغه مقصد دی نه پېژني، هغه مقصد ته اهمیت او توجه نه ورکوي په شان د ړوند سړي باندې. او بصیر نه مراد هغه سړی دی چې دین او شریعت یې پېژندلی دی، په هغې باندې عمل کوي.
موحد دی. نو تاسو په دنیاي ښکارا علامات کې وګورئ چې لاندو لیدونکو یو شانت کې دي، نو د دې خو هیڅ قایل نه دي. لاندو لیدونکو کې ډېر فرق دی. دغه شانت کې مشرک او مسلمان کې هم ډېر زیات فرق دی، ډېر فاصله دي. ام هل تستوي الظلمات والنور، آیا برابر دي تیاری او رڼاګانې؟ دواړه برابر دي. نو دا خو هیڅ کلم برابر نه دي. د اولنۍ مثال د موحد او مشرک شو، او د دویم مثال د شرک او توحید شو چې تیاری په شان د شرک شولې. تیاری د مشابه د شرک سره څنګه مشرکان د مخه د تور تیاری حق او باطل من کې فرق نشي کولای. دغه شان په تور شپه کې سره راوځي او سنخ کاریږي، نو هغه تم لوړه جوړ او لا رئیس شي پته وته نه لګي چې په کوم طرف باندې ورشي. دغه شان د کې رڼا ده. نو برنا کې سړی هر صحیح نه. نو کم کسان چې کم خلک چې آسماني دین او شریعت قبول کړي دي، په غیر ځان پوهه کړي دي، د خلق خپل مستقبل په جاندل د خپل لارې معلومه کړي ده. نو د دې سشواله کې داخله چې برنا کې پراته وي. ام جعلوا لله، اے دا خلق ګرځي د الله لپاره شرکا او شریکان، یعنی دومره لوی دلایل په وجود دا خلق الله تعالی سره شریکان جوړي په عبادت کې، په صفاتو کې. خلقو کا خلقه، آیا دوی پیدا کړی دي؟ ام جعلوا، اے دا خلق ګرځي د الله لپاره شرکا د شریکان. خلقو چې عقیم پیدا کول کړی دي کې خلقه په شان د پیدا کول د الله تعالی. دام زجر دی. بیان توحید په طریقه د زجر رټنې باندې. څه مطلب؟ الله تعالی نبی رسول الله ته وایي وای دي خلکو د شریکان جوړ کړي دي الله سره، چې هغه شریکان هم خالقان دي پیدا کولې کړي دي. دوی خبره ګډوډه شوې ده چې اوس چاته الله وای د څه شوی ده، نو د څه خو نه ده شوی. یعنی دوی چې کوم کسان د الله تعالی سره په صفاتو کې شریک هغه هیڅ شی نه پیدا کړي، او الله تعالی هر څه پیدا کړی دي. نو یو ترته کې د مخلوق چې هیڅ شی پیدا کړي نه، بل ترته کې د ذات چې هر څه پیدا کړلی. په دې کې د شک او د شبهه سي اختلاف ته چې دا به خدای یو کغه به خدای او دا به زر شریک کې شریک باندې، دا خو به واضحه مضمون دی. دا راټنه شوله چې څومره بیوقوفه خلک دي چې په دې پوهېږي چې دغه شرکا چې دوی کم ثابتوي دوی هیڅ شی پیدا کړی نه، نشي پیدا کولی، بیا یې الله تعالی سره په صفتونو کې شریک کړي دي. فتشابه الخلق علیهم، چې بیا ګډوډ شوی پیدایش په دوی باندې. قل الله خالق كل شيء، ورته ووایه الله تعالی پیدا کوونکی د هر یو شی دی. نو دې ځکه کې مکه خبره شو، مشرکان به دا خبره منله چې الله تعالی د ټول سيزونو خالق دی او باقي چې کوم شرک من کوو دا خالقان نه دي. لیکن بیا به ویل چې نه الله تعالی ته زموږ سفارش کې ورنږدې کوي مرته. نو په دې ځکه کې دا مسله دوی منلې وي چې کله ټول سيزونو خالق الله تعالی دی، نور نه دي. نو برای راست الله تعالی سره رابطه ورته نه کوي او الله تعالی نه ورته نه غواړي. نو بده خو دې مری ملامتیا راتله، نو دوی بر زد د وجه چې فاتح شي چې شرک نقصان ولشي. نو چې کله د شرک نقصان د وجه نه چپا د کیږي زد کوي. قول الله خالق كل شيء، نو تو ورته وایي الله تعالی پیدا کوونکی د هر شی دی. کله استا مقابل حق خبر اقرار نه کوو، نو بیا ورته په خپل باندې وایي چې د سیدا وهو الواحد القهار، دغه الله یو د په ذات او صفاتو کې القهار او غالب ذات دی، به هر سامان دی غالب دی، هیڅ شی دغه د قبضې نه بهر نشته. انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها، دې ځکه کې هم د حق او د باطل مثال واضح کیږي. حق او باطل پہچان کیږي په طریقه د دوه مثالونو سره. تاسو به حق او باطل څنګه پیژنئ؟ هغه علامات صحیح او دویم دا د حق انجام صحیح او د باطل انجام صحیح او بظاهر باندې ښکاري څنګه. نو د حق او د باطل پیژنګلو او دغه شان د هغه انجام او د هغه علامات په دوه مثالونو سره دلته کې واضح شوي. الله تعالی انزل من السماء ماء، حق او د باطل مثال تاسو د څه وګڼئ چې ګویا د اسمان نه اوبه نازلې شوې، باران وشو. فسالت اوديه بقدرها، فسالت نه وبیدلې اوديه خوړونه بقدرها په اندازه خپل باندې. کم خوړ چې غټه پکې ډېری وبراله، کم چې کچېره پکې لګي وبراله، ار یو خوړ په خپل اندازه باندې وبیدو. فاحتمل السيل زبد الرابيا، نو راوخی جاو دی سیلاب دی ګڼو بو چې کوم سیلاب راغی خړونه به راو بدل دی سیلاب راوخی جاو زبدن زګ رابیان وچت. زبد اصل کې د هر شی چې کوم باغ کې کوم خیره موجود هغه ته ویل کیږي. نو چې کله سیلاب راشي نو سیلاب کې خړی د خړی او دی په سر باندې زګ شاته کړه رواني.
نو ګویا چې دغه زګ او دغه خړواله د دې اوبو خیره دی زبد خپل معنی د خیره دغه شند کې د څنګه په اوبو کې د په وسمنه کې مرাজি د نور شزونه کې مرাজি زبد نو الله تعالی وی د حق او باطل مثال دسه شو چې ګویا د اسمان باران وش نو باران چې رحمت ته دغه شند کې د اسمان باران مشابه د وحي سره د اسمان نو وحي نازل شوله او بیا دغه نورسته چې کوم دی بس الات او دیاتم بقدرها او بيدل خړو نه بخپل اندازه باندې فاحتمل السيل نو راوچت کو سیلاب زبدن زگ رابيا اوچت د بو چې کوم خیره ناغه ته پښتو کې زګ ویل کېږي مزګ سره ته تعبیر کولای شي ومما يوقدون عليه في النار او هغه شیونه چې ګرم ولکېږي هغه په ور کې یعنی وبراله یو خو بګښکارا زګ راوړ په سر باندې زګ دی خړواله دی د دې سره د شینه نورم راوړل چې هغه په ور کې ګرمول کېږي لکه وسپنه شو تانبه شو سونا شو دا څه زونه رسېږي چې په ور کې خلک ګرمایو د دې نه بیا کالی او نور سامانو قیمتي سامانونه د جوړېږي نو دا پکې هم وشماره چې کم څه زونه په ور کې ګرمول کېږي ابتغاء حلیه د بار د جوړولو د کالو چې زنانه استعمالوي او متاع یا نور سامانونه د ژوند چې نور لوخي ته جوړيږي نور وسایل ته جوړيږي لکه وسپنه واخلا زبد مثله بدی کې هم خیره د دقه پشان دکی د وسپنه رسونه خیره څه شي د زنګي نو ګویا بدی کې خیره موجود د زنګ پکې موجود دی كذلك يضرب الله الحق والباطل هم دغه شان دی الله تعالی بیانوي حق او باطل چې دا کوم څه زونه تاسو ته په نظر باندې راځي دنیا مختلفو شزونو نه ډکه پدې کې یو حق یو باطل حق فائدمن مخلوق د لپاره پیدای باطل نقصانی او بے پایدی شي اس پیدا نه وخت ریدو سره باطل ختم شي په خپل باندې سر اخري حق اگر چې معمولی لیکن چې خلکو ته پیدای نو دا باقی پاتې کیږي بدغه طریقه باندې انسانان هم را واخله کم انسانانو چې نور انسانان ته فائدې دي دینی لحاظ دنیاوی لحاظ خلکو ته ضرر کم دي دې خلکو ته الله تعالی اوږده بقا ورکړي په دنیا کې دوی د دې اولاد اوږده بقا ورکړي ډیر ژوند تیري او زر د حادثو سره نه مخامخ کیږي د دې نسل هم باقی زر حادثو زر ختميږي نه د دې په مقابل کې باطل خلک راواله د اسلام دشمنان د انسانيت دشمنان چې اس پیدا د ژوند نشته عباس خلک نو څو وخت چرچا او جذبه بیا استګراوي کې ختم شي نه اقتدار نه حیثیت او نه داغه د نسل بقای د هر څور الله تعالی ختم کی الله تعالی كذلك هم دغه شان د یضرب الله الحق والباطل الله بیانای حق او باطل فاما الزبد حرج الزق دی یا خیر دی فيذهب دازي جفاء په وجه در سره ختميږي واما ما ينفع الناس هر هغه شی چې پیدا ورکی خلکو ته لکه وسپنا سونا تانبه داسې زونه راوخله یا وبو په خپل باندې خلکو ته پیدا رسي دا وبو په خپل باندې وشماره د خلکو ته پیدا ورکي فیم کوسو فی الارض دا وخت لري بس ما ډیره زمانه په زما کې دا خرابېږي نه دا باقی كذلك يضرب الله الامثال هم دغه شنه الله تعالی بیانې مثالونه د حق او د باطل چې حق او باطل کې دومره واضح فرق نو د دینه تفسیر جلالین د زمانه کافي بحث کړی او دې حاصل دا کم خلک دین د پاره کار خدمت کوي قرباني ورکوي د دې په مقابل کې په باطل خامخه سر اوچتای لازم به سر اوچتای په شان د زګ او دا باطل به دومره زیات یو دومره به اکثریت معلومیږي او دومره روب به قائم کړي دومره وسایل به ورسره لکه سمندر او دغه شان سیلاب په سر باندې زګ ته ګورل دا کوم زګ چې د بو په سر باندې رواني چې بو په سر باندې لاندې بو خلکو ته په نظر صحیح نه راځي چې لاندې کني وبشته خو د زګ اندازه لګي چې وبشته نو د بخکاری زګ د وجنه نه ښکاری د کمی لاندې نو باطل و دغه شان کې بشان شوکت او ډېر په روب سره ودی مخ ته راشي خلک ډېر ور خطا کی خدا وخت ریدو سره به دایسته ختم شي حق به غالب شي او کم کسان چې دین د لپاره خدمت کوي په اخلاص باندې دی خلکو ته الله تعالی په اخر اعتبار سره فتح ورکړي امدا مضمون بسور دی یوسف کې هم مخکې تر شوی دی نو دا د حق او د باطل مثالونه په دوه طریقه باندې وشو یو دا د اوبو راوځي په غټ مقدار باندې کم زګ ځان سره راوړي او نو هغه اوبو بیا باقی پاتې کیږي زګي ختميږي
او دې وبو کې چې کوم وسپانه راځي کوم تانبه راځي کوم سونا راځي هغه کې هم د خپل خیره موجودي زنګ به کې موجودي لیکن په اور کې ګرمول سره ورسته کم شي چې پیدا مند دي چې هغه وسپانه سونا د تانبه دغه پاتې شي خلک استعمالي په کورونو کې ساتي او باقي زنګ چې کم دی غوس بځي کې ختم شي دغه ځای باندې نو د هر دور باطل به خامخا ختميږي په شرط د دې چې داغي په مقابل کې مسلمانانو کې اخلاص جذبه او حرکت سره موجود